کوم بریک لا لاندې مونږ ژوند تېراوه هغه درک لطیف لالا مرحوم چې کوم دی ډېر پخوا باندې چې کوم دی لګولی او یو سیاسي جدوجهد او مبارزه شروع کړې وه تر څو قبایلي اسلام اصولو ته بشري حقوق انساني حقوق قانوني او آئیني حقوق میلاو شي او هغه مرکه د هغه په ژوند باندې چې کوم دی ترسره شوله لطیف لالا د یو سیاسي کارکون په حیث باندې چې د باچا خان بابا د فکر د سوچ او د فلسفې لاروی و یوازې دا نه چې د پښتون قام دپاره بلکې د ټولو مظلومو محکومو قامونو د حقوقو دپاره سیاسي جدوجهد کړی او په هغه کې چې کومه دی هر قسمه تکالیف برداشت کړي د ماشاءالله ډیکټیټرانو خلاف مزاحمت هغه په خپل سیاسي ژوند کې مستقل کلاس قایم دا د مشرف ماشاءالله ولګېدل هم لطیف لالا چې کوم دی سره د سیاسي کارکونانو د وکیلانو میدان ته راووتل او مزاحمت یې کاوه نو د لطیف لالا ژوند او جدوجهد په هغه باندې ډېرې زیاتې خبرې کېدی شي خو نن چې دلته کومو دانشورانو سیاسي کارکونانو وکلاو لطیف لالا په کومو درندو الفاظو باندې یاد کړو دا د تاریخ برخه ده دلته امتیاز عالم صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه دانشور دی لیکوال دی د باچا خان بابا په اړه باندې د صمد خان بابا په اړه باندې او زموږ چې کوم اکابرین دي د هغو په اړه باندې نو دا یو حقیقت دی چې په دې ریاست کې څه ته چې کوټې سکې ویلې کېږي هغه به طور هیروز پیش کړل او لا پیش کېږي خو تاریخ چې کومه دی دا ورکېږي نه او نه پټېږي تاریخ یو سپین حقیقت دی دا محفوظ کېږي په ذهنونو کې په کتابونو کې او دا څوک چې کومه دی ورانولی نه شي که هر څومره کاسمیټک خلک کاسمیټک کردارونه د مطالعه پاکستان په ذریعه د ځوانانو ذهنونو ته ورواته خو د باچا خان بابا کردار د هغه سیاسي جدوجهد د هغه سټرګل دا هېڅکله نه ورکېدلی شي او نه پټېدلی شي دا زموږ په زړونو په ذهنونو باندې نقش دی او دغه حقیقي تاریخ چې کوم دی زموږ دا کوشش دی او د ټولو حق پرستو هم دا اپیل دی که هغه وکلا دي که دانشوران دي که سیاسي کارکونان دي که مدني فعالان دي چې ولسونو ته قامونو ته حقیقي تاریخ د دې خاورې د دې ملک دا چې کومه دی خپلو بچو ماشومانو ته ورسوئ زه ستاسې ډېره زیاته مننه کوم چونکې ډېر زیات وخت شوی د انسان د اورېدلو کیپیسټي ګنټه یا 6 منټه یوه ګنټه او تاسې څلور ګنټې کېناستلی دا ستاسې د لطیف لالا سره مینه ده خلوص هم دی ورسره چې تاسې د هغه په یاد کې کومه غونډه ده هغې ته راغلي یاستئ او ډېر په مینه باندې ناست یاستئ زموږ بعضې سیاسي کارکونان اکثره دا بیماري ده چې خپل تقریر وکړي او بس بیا وایي زما په بل ځای کې مصروفیات دي ځمه نو چې کله یو سیاسي کارکون یوې غونډې ته ځي نو باید چې دا غونډې د تقدس خیال وساتلی شي که هغه 3 ګنټې غونډې که 5 ګنټې غونډې چې پاکې بیا ناست دي چې ټول مشران هم واوري او دا غونډې ښایست خراب نه کړي دا خو د غونډې ښایست خرابول دي په منځ کې روان شي ډېره زیاته مننه ښاد و آباد اوسئ